بد نصیب دی هغه کس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د خپل والدینو سره ناسي او د خپل والدینو سره زندگی تیری او خدمت کوي او د هغې باوجود هم دعا ته وانلی او خلکو ته وایي چې ما ته دعا کوه. دا بد نصیب انسان دی. بل بد نصیب هغه انسان دی چې سحر ټیم کې اودي او د سحر مونځ نه کوي او وایي چې زما روزي دی فراح شي او د روزي د فراحۍ دپاره دعاګانې غواړي چې زما روزي دی فراح شي. بل بد نصیب دی هغه کس چې د ماخصوصتنې مونځ نه کوي او وایي زما په آرام او په راحت او په ملاست او په خوب کې د سکون راشي، زما په خوب کې د آرام او راحت راشي، مال د سکون راشي. دا مو ډېر بد نصیب انسان دی. او نبی اسلام فرمایي بد قسمت او بد نصیب هغه کس دی چې په ده باندې د رمضان مبارک روجي راشي او دی پکې خپل ځان رضا د الله جل شانه پکې رضا نه کی. دا ډېر بد نصیب انسان دی. او زما نبی دا هم فرمایلی دی چې زما امت تر او تازه دی هغه کسی چې خبره واوري او بل ته رسوي. نو په هغې تاسو ښه پوهېږئ. جي شیرینګ